أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پرون یو ملګري سوال وکړ، ویل چې یاره داسې یو دعا یا داسې یو وظیفه راته وښیه قاري صاحب چې زه یې وکړم او ډایرکټ زماغه حاجت او زماغه چې کومه دعا زه د الله العالمین نه غواړم چې هغه ډایرکټ پوره شي او هغه کار ترسره شي. ما له تعجب هم راغی، خفه هم شوم چې د الله العالمین خو ډېر عظیم بادشاه دی، زمونږ او ستاسو رب دی، هغه په خپل بنده باندې نهایت مهربانه دی. خو هر یو څیز یو خپله طریقه غواړي، یو خپله لار غواړي. هر هغه څیز چې په شرایطو باندې برابر وي مختصرا هغه کار سر ته رسیږي. خو چې کم یو څیز هم د هغې چې کم قواعد دي، کم ضوابط دي، کم لوازمات دي، په هغه قواعد او ضوابط او لوازماتو باندې هغه څیز برابر نه هغه څیز سر ته نه رسي. خبر باندې پوه شوې؟ نو دعا د پاره دعا دا د عبادت مغز دی. په خبره باندې پوه شوې که نه؟ اول نمبر خو به ته عبادت کې د الله العالمین بندګي به کې، رب العالمین ته به زاري به کې، جاړې به، هغې نه پس به بیا دعا غواړې. دعا به بیا داسې غواړې، دعا خپل آداب دي، هغه آداب به په ځای کې. په خبره باندې پوه شي، بیا به داسې دعا غواړي چې هغه مطلب داسې دعا به نه غواړي چې اوس ډایرکټ وایي چې خدای پاک راکړې راله بس کور ته ځم چې ما تلته چې دی نو سوي کو دا غټ یو غټ ارمان غواړي زه راته ولاړ وي. نه نه نه، دعا خپل یو طرز دی، خپل یو نهج دی، خپل یو طریقې ده. معزز دعا دپاره ډېر زیات آداب دي، علماء کرام ډېر زیات آداب ذکر کړي، خو زه مختصرا تاسو ته اجمالا بیانوم چې د ډېرو ملګرو دا اشکال دی په اذهانو کې، چې دا اشکال دا مشکل او دا چې کوم دغه دی د دوی په ذهن کې دا رفع شي، حل شي، فصل شي. اول نمبر ادب د دعا دپاره دا ادب دی چې افضل اوقات لټول پکار دي. افضل اوقات لټول پکار دي چې مطلب زه دا دعا کوم نو مطلب داسې ټایم لټول پکار چې هغه ټایم د فضیلت وړ وي. یعنی د جمعې شپه شوه، د جمعې ورځ شوه، د سحر د مونځ نه وړاندې چې کوم وخت دی، بیا د سحر مونځ پسې چې کوم وخت دی، دغه وخت د دعا د قبولیت د جمعې د ورځ او دې سره چې کوم دی نو د شپې په وخت کې دعا قبلیږي. دغسې رمضان المبارک کې یوم عرفه شوه، یوم عاشوره شوه، دغه څومره پورې ښه بهترین ایام چې دي په دغه وخت کې دعاګانې چې کوم یو انسان کوي نو الله العالمین دغه دعا دغه انسان قبلی. دویم نمبر افضل حالات لټول پکار دي. افضل حالات لټول پکار دي، یعنی بعضې وخت الله العالمین چې کله په مؤمنانو مسلمانانو باندې باران رحمت راوري نو په دغه وخت کې مؤمن مسلمان له پکار دي چې دعا وکړي. دغه وخت کې الله العالمین د دغه انسان دا دعا قبلی، ځکه دغه وخت کې د اسمان د دروازې چې کومې دي دغه ټولې کلوي، نو په دغه وخت کې چې کوم یو انسان دعا کوي رب العالمین دغه دعا قبلی. دریم نمبر ادب د دعا دپاره دا دی چې کله ته دعا کوې نو دا خپل دواړه لاسونه اوچتوه رب العالمین ته دغه شان نیسه. ځکه الله العالمین نبی علیه السلام فرمایي چې کم یو انسان حدیث شریف کې راځي چې الله العالمین د دې خبر نه ډېر ذات اعلی دی، بالا دی، ارفع دی چې یو انسان رب العالمین ته لاسونه اوچت کړي او رب العالمین د لاسونه واپس خالی پرېږدي. یعنی الله العالمین د دغه انسان دعا لازمي قبلي چې الله العالمین دغه انسان د دواړه لاسونه څه کړي او اوچت یې کړي ورته. دریم نمبر ادب، څلورم نمبر ادب د دعا دپاره دا دی چې په دعا کې به دا شک نه کوې چې زه دا دعا غواړم اصل زما د دعا قبوله نه شي. دعا کې به شک نه کې، ځکه حدیث شریف کې راځي چې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. تاسو الہ العالمین نه غواړئ، غوښتنه ترې کوئ په دې حال باندې چې الہ العالمین زما دا دعا به خامخا رب العالمین زما به دعا به څه کړي، دا به الله العالمین قبلی. پنځم نمبر ادب د دعا دپاره هغه خشوع ده، خضوع ده او عاجزي ده، چې مطلب په ډېر زیات په خشیت سره، ډېر زیات په عاجزۍ سره رب العالمین ته سوال کول او د الله العالمین نه غوښتل. ځکه چې په کومې دعا کې عاجزي وي او خشوع وي، پکې خضوع وي، پکې هغه دعا الله العالمین رد کوي نه، بلکې هغه دعا الله العالمین قبلی. شپږم نمبر ادب د دعا دپاره هغه دا دی چې په دعا کې څه کوه، ته په دعا کې ته دغه کوه، دا تکرار پکې کوه، بار بار د الله العالمین نه غواړه، الله العالمین په ما باندې رحم وکړي، زما دا کار چې کوم دی شرعي کار د الله العالمین نه غواړه چې رب العالمین زما دا کار پوره کړه، ځکه الله العالمین دغه دعا بیا قبلی. پر ادب د دعا دپاره هغه دا دی چې په دعا کې تکرار کوه، بار بار د الله العالمین نه غواړه، ځکه الہ العالمین ډیر زیات ښه پوهیږي په دې باندې چې دا دعا
د دې بنده زما د دې بنده د دعا د قبولیت دا وخت کم یو دی رب العالمین بستا دعا خامخا قبلې خو رب العالمین قرآن عظیم الشان کې راځي چې بعضې وخت انسان یو فعل کوي یو کار کوي هغه د تخخ کار خو پدې کې دغه د پاره ډیر ذات لوی شر پروت وي او بعضې وخت یو انسان کار کوي خو ورته نه ښکاري بد پې لګي مطلب ظاهري هغه ته هغې کې څه فایده نه ښکاري خو رب العالمین فرمایي چې په دغه بد کار کې د دپاره خیر پروت وي نو دعا کې تکرار پکار دی هر وخت غوښتل پکار دی هغه دعا چې کوم قبلي خو درله هسې مې قبلي درله خو اله العالمین بهتر پوهېږي په دې باندې چې کوم وخت د دعا زه قبوله کړم د انسان دپاره اووم نمبر ادب د دعا دپاره هغه دا دی چې کله ته دعا غواړې تسبیح او تحلیل او درود شریف تکرار کوه یعنې دعا نه مخکې چې کله دعا کوې نو هغې نه مخکې تسبیح وایه تسبیحات وایه درود شریف وایه بیا دعا کوه نو انشاءالله ځکه حدیث شریف کې راځي چې دوه دعاګانې هېڅکله اله العالمین نه رد کوي او اتم نمبر ادب اخرنی ادب د دعا دپاره هغه دا دی چې کله ته دعا کې او د اله العالمین نه غواړې نو توبه وباسه د صغایرو او کبایرو ګناهونو نه کلکه توبه وباسه او اله العالمین ته وجاړه ځکه بعضې وخت دعا د عدم قبولیت دپاره او بعضې وخت دعا د نه قبلېدو دپاره عظیمه نښه دی چې ګناهونو کې مطلب اختی پکې لت پت کې پکې نو رب العالمین د ګناهګار انسان دعا نه قبلی او نو دعا توبه چې انسان وباسي رب العالمین ته وجاړي په کلکه سره توبه وباسي هغې نه پس اله العالمین دعا قبلی اوس داسې خبر هم ده چې مطلب داسې یو سیز انسان ووایي چې اله العالمین دغه حاجت او دغه کار پوره کړي نو هغه بهترین سیز دا دی چې کوم یو انسان اول 11 کرته درود شریف او بیا د درود شریف نه بعد 12 کرته فلقینو نه چې کوم دا اول سورې فلق ته قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد او بیا یو 11 کرته درود شریف کوم یو انسان چې 30 مرتبه روزانه په بهتر افضل اوقاتو کې دغه د سورې فلق چې کوم دی د دې تکرار کې دا وی اله العالمین دغه انسان دعا قبلی چې کوم حاجت هم دی کوي رب العالمین دغه انسان دا حاجت پوره کوي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله